بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة المائدہ شروع نهم نمبر بابو پدې آیات کې عجز د عیسی او د مور ذکر کړي چې دیو الہ نو بلکې د الله مقرب او د الله په دربار کې نږدې شوي انسانانو دا تاسو چې کم نسبت هغه ته کوي خصوصا عیسی علیه السلام ته چې مرزادی ډون به او برګي مرز والا او مړی را ژوندې کول دا کارونه کوي نو معلومیږي چې دا الہ دی او قرآن کریم په خپل وایي چې دا مرزادی ډون او برګي مرز والا سټ کول ګوره دا باذنی دی باذن الله قید وسلګي او مړی را پورته کول هم باذن الله خټینا مارغه جوړول هم باذن الله او کتا سو وی چې دا د اولوہیت صفت ته نو موسی علیہ السلام پلاس کې امساوا داغه نه خو بمار جوړېدو او دارنګ د لاس نه لیمپ هغه جوړېدو او کتا سو وی چې بغیر د پلار نه پیدا دی نو آدم علیہ السلام بغیر د پلار او د مور نه چې سره پیدا شوی دی دته هم به لوک سوچ کوي کنه په یو طرف باندې خو موجودی کېږي په یو طرف خو مزي نو عجز د عیسی علیه السلام ذکر کوي چې ګوره دا الہ نه دی مل مسیح ابن مریم نه دی مسیح عیسی زوی د مریم الا رسول مگر عظیم شان پیغمبر دی رسول کی اشاره ده چې د الله تر طرف نه استاد دی الله را لېږلې دی او دا سنوي خبره نه ده قد خلت من قبله الرسل په تحقیق سره تیر شوی دي او راغلي دي دنیا ته مخکره دینه پیغمبران الرسل پیغمبران او که د مور خبره کې نو امه صدیقه مور د دې هم هغه نیکه خزوا صدیقه رښتونی خزوا مؤمنه کلکا سورۃ تحریم کې نور صفایرا وصدقت بکلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين غالبا دا سه آیات چې هغه راځي چې دا رښتونی وا د الله د حکمونو پورا کون کې وا د الله د کتابونو منون کې وا نیک صالح بیبي وا مریم معنا من عابده کړي وا چې دا عابده وا دا عبادت کون کې وا نو دا معنا چې مونږه هغه کړي وا و امه امور د صدیقه رښتونی وا خدای د اجازه د عیسی علی السلام او د مور هغه لپاره دلیل ذکر کړي کان یاکلان الطعام او دا دواړه چې خړو به طعام لرا قران کریم کمالی کتاب دی د کمال لړک الفاظ چې هغه راوړي وي ګورا څه شی راوړو کان یاکلان الطعام او دا دواړه چې خوراک به کاو اشاره د هغه ایجز څخه کوي چې یو سړی خوراک کوي نو هغه الہ کېدل نشي ولی هغه عاجزي دلته چې مفسرین وګوري او قران کریم
د حیا لفظ ذکر کړی دی ځکه قران کریم د الله جل شانه خبرې دي او الله حی ذات ته حیاناک نو الفاظم د حیا راوړي دي ورنه مفسرین ذکر کوي وی کنایت عن التغوت دا کنایت د ډک او د اسباتینا یعنی اشاره ده چې یو سړی خوراک کوي نو بیرته د خوراک خودن نه جمع کیږي نه دا غیر خارج کولو د پاره هم ضرورت راځي نو هغه ته اشاره ده چې یو سړی خوراک کوي او بیا د خوراک خارجي نو دا الہ کېدل شي ایواز دا وینا انظر وګورا کای پسرنګ نو بینو من بیانو لهم الآیات د دیو لپاره آیاتنا الآیات دای چې جواب محله به الف لام راوړی دا ته په کتابونو کې نه وي په الف لام سره جمع راوړی دا اشاره ده چې بده کې ډېر نخي او ډېر علامې په بوتلان د نظریه د عیسایانو باندې چې هغه وی عیسی علی السلام بیبي مریم دا الہ دی په دې باندې مفسرین ذکر کوي کان یاکل الطعام خیل کاوه وسو زه ته یو څو نمونه ویم د الله چې الله جل شانه دا عیسی علی السلام او د مریم دا ایجز چې ډېر نخیری پدې کې واسه کوي یو سړی یو روټي راوالي او داغه نه یو نوړی کوي داغه نوړی ته ګورا پدې کې څومره سړی محتاج دی اول نمبر چې کله یو انسان یو دانا آغا پزمکه کې کری نو اول نمبر خاور ته محتاج بیا دغه خاورا اړولو ته محتاج نو په اړولو کې ټریکټر ته محتاج په ټریکټر کې پالو ته محتاج په پالو کې لوار ته محتاج د لوار سره آغا بټای ته محتاج بټای کې آغا اور ته محتاج بیا راشه ټیټر کې ولا غوا مصری ته محتاج نو چې مصری ولا گئی ټیټر پتللو کې چې پېټرول ته ډیزلو ته چې هغه محتاج نو ډیزلو کې بیا خوالاړ شغه فیکټری ته محتاج فیکټری کې بیا لاړ شداغه فیکټری دا فیکټری چې لګي داغه جوړاون کې ته محتاج پاغي کې اوس پني پاغي کې چې میخونو وغیرہ ته محتاج بیرته واپس راشه پټی ته پټه چې کله فصلو کې او دا فصل چې په ترقۍ باندې کوي نو پټه پر خپل ترقۍ کې غوښه نو ته محتاج ولې مخکې ولا غوښه نوړي سو ایره ته محتاج نو چې هغه بیا فصل وکي دا فصل په پخېدو کې نور ته محتاج نور اوس په مې ستورو ته محتاج چې کله پاخ شي نو بیا هغه لو کولو ته محتاج نو په لو کې لور ته محتاج ماشين ته محتاج لاسو د 15 غوتو تلور نیولو کې چې 15 غوتو ته محتاج داغه نه پس چې کله لوشي نو بیا ترشل ته محتاج ترشل ته ورا چولو کې انسان ته محتاج چې هغه بیا وشي داغه نه پس بوجي ته چولو کې لاسو ته محتاج نو چې بوجي ته واچي بیا گاڑی ته محتاج او گاڑی ته محتاج چې گاڑی کې واچي نو بیا کور راوړلو کې ډرایور ته محتاج هغه چراوړي نو دلته بیا کوزولو کې بیا لاسو ته محتاج چې دلته گزار کی نو بیا پکې خزه ته محتاج خزه ته وای راشه چې هغه چجراوالا سب شروع کا جوار چې غنم چې هغه صفاکا نو پاغي کې چې زنانه ته محتاج زنانه چې په صفای کې چج ته محتاج چج چې په جوړاولو کې جوړاون کې ته محتاج اگه صفائی وکړه اوس بیا ماشين توړو کې گاډی ته الته ویوړو ماشين والا ته محتاج ماشين والا هغه پوړو کولو کې ماشين ته محتاج چې ماشين والا اس برابر کی او هغه په بوجي کې واچي بیا راوړلو ته محتاج چرای وړي نو بیا خزه ته محتاج هغه راوالی هغه چرالی نو کاسه ته محتاج بیا راغې نه اخوا خانه کې ته محتاج داغې نه اخوا چن ته محتاج د چړنه چې چړن کی بیا اخکلو کې لاسو ته محتاج چې هغه گینو پاغي کې اوبو ته محتاج داغه سره مالګه ته محتاج داغه سره چې داغه برابر اولو ته محتاج چې برابر شینو داغه نه پس داغه لپاره د تنور سیستم نو تنور چې جوړه خاور ته محتاج د تنور جوړون کې ته محتاج داغه برابرون کې ته محتاج چاغه برابرۍ پاغي کې بیا خشاک ته محتاج
خشاک ته کڼ کې وهلو ته محتاج، نو چې کڼ کې ورته وې بیا بلېدو ته محتاج، چې بل شي ته نور ګرم شي نو بیا وړو ته محتاج، چې ور وړي لاغې نفس بیا رڼاولو ته محتاج، چې راوې نړۍ بیا چې هغه برالی او په یوځي کې بګدی ډیران ته نه گزاري، نو بیا پاغي کې شکور ته محتاج، بیا د شکور جوړون کې ته محتاج، او بیا راغې نه پس خیال کوا بیا چې اگر اغستل او سالن پاغي کې کاسې ته محتاج، د کاسې جوړون کې تجربه هغه محتاج، کاسې جوړون کې تجربه هغه محتاج، د ټولو شینو کې احتیاج دی، چې راوایلی او د دسترخوان کې دی نو بیا په لاسو باندې د 2-3 غوتو ته چې هغه محتاج، نو چې راوایلی بیا خولې ته محتاج، نو چې په خوله کې کېږي د دې نه مخکې پوزې ته محتاج، هسې نه چې بوی خو به نه خون خو به نه خراب کړي، په ژبه کې ذایقې ته محتاج، چې هلته کېږي نو بیا 2 غاښونو ته 2 څټکو ته محتاج، چې هغې ښه وچقي نو بیا دننه نستلو کې تالو ته محتاج، چې دننه لاړ شي نو بیا اخوا معدې ته محتاج، معده چې په خپله چکۍ اوچلی ښې برابر کړي د هغې نه پس بیا ایستلو ته محتاج. مسو دا به کې څومره چې رسو دا دومره احتیاج دا چې یو سړي کې ورپکي دا اله څنګه کېدلی شي؟ دته اله ته څنګه وي او دته چې اله ویل دا څنګه ستا نظریه ده چې تا دته اله هوا، دا ستا چې سره هغه عقیده ده، او د عیسی علیه السلام او د مریم په باره کې اعاصة اللحفان کې چې اعاصة اللحفان والا ذکر کوي، یا عبد المسیح افق فهذا بدایته فهذا منتهاه، اے عبد المسیح افق فهذا، اے د عیسی بندگی کون کیا لک سوچ او فکر هو کا کنه، ته خو لک سوچ او فکر وکا دا چاته سر په سجده باندې خو دی، بدایته فهذا منتهاه، دا هغه ابتدا او انتها ده، بلې کې خو لک سوچ کوا، دا چې اغاثة اللحفان کې جری ابن قیم سره وګدا اشعار لیکلي دي او د خبره باندې بحث کړی دی بسیط انداز باندې، نو کان یا کولان الطعام او دا دوانه چې دیو بخړلو طعام لرا انظر وګورا کای په څرنګې نو بیانو منګه لهم الآیات د دیو لپاره آیاتونه، ثم انظر بیا وګورا ان یو پکون دیو کم طرف ته واړولې شو، وګورا ورسره سپیله کوي سپیله کو ترې خېل بیا کم طرف ته روان دي، الله نه علاوه نور غوثان او قطبانو ته چغي وي او نور الہو ته نور چې معبودان جوړ کړی دي د الله نه علاوه، ثم انظر بیا وګوره ان یوفکون دیو کم طرف ته واړولې شو، باباګانو قبرونو ته روان دي، وای موږ په خپلو سترګو لیدلي دي چې د غازي بابا چې په نوم باندې څه کول نو هغه به داسې ډېرېدل او داسې به سیوا کېدل، قلاره کښېنه مړه. قل اتعبدون من دون الله، دا اوس زورنه ورکوي هغه چا لره چې هغه د عیسی علیه السلام بندګي کوي یا د هر هغه چا بندګي کوي چې نه تا ته ضرر رسولی شي او نه درته نه په رسولی شي، نه په مصایبو کې را مدد کېدلی شي او نه ستا په مالونو کې او ستا چې په نه په رسولو کې، په صحت در کولو کې، په بیماری ښه کولو کې هغه ستا کومک نشي کولی، نو سره دغه خلکو ته را عبادت چا را مدد چا چغوي. قل ورته وایه اتعبدون آیا تاسو بندګي کوئ من دون الله سوا د الله نه، ګوره وتعبدون یې راوړو اشاره د دې خبرې ته چې ګوره د عبادت اصل چې دی هغه مرکز هغه دار چې دیو اول هغه د هغې په نوم باندې منښت شروع کړي، خو د منښت نه مخکې چې دی دیو څه ومنودل صاحب د مختار د تصرف یې وګڼل چې دیو څه کولی شي نو ځکه یې موږ عبادت کوو، الله جل شانه په هغې رد وکړو چې دیو اسم نشي کولی، دیو د ځان سره د پیدې نه دي او د بل د نقصان او د پیدې ورکولو طاقت نه لري، نو عبادت یې سره کوي. قل ورته وایه تعبدون تاسو بندګي کوئ من دون الله سوا د الله نه ما د هغه الهو ما د هغه خدایانو لا یملکونه چې هغه واکدار نه دي لکم ستاسو لپاره ضرا د ضر ولا نفع او نه د نفع، نه دله ضرر در کولی شي او نه درله نفع در کولی شي، نو سره عبادت کې. والله هو سمیع علیم، او دغه الله هم دغه اوریدونکی او پوهه دی. ګوره اتعبدون سره چې وروسته دوه صفت د الله جل شانه ذکر کړو، یو سمیع ذکر کو او یو علیم ذکر کو، اشاره دا وای اتشركون بالله ولا تخشونه، آیات تاسو د الله سره شریک جوړوي او دا غین نه یریږي، وهو الذي يسمع ما تقولونه، او الله اوري هغه چې تاسو وایي، ويعلم ما تعتقدونه،
اته چې کوم عقیده کې نو هغه چې په هغه پوهه لري ته حافظ نو دا عبارت چې مدارک چې هغه راوړې په دې ځبانی چې والله وسميع عليم دا الله اوریدون کړي دا ته چې چا تراچغه او را مدد شوي العلیم او پوهه دې دا ته چې کوم عقیده لري اوس ورپسې آیات کې زور نه ده صبر روان